ونستعينه ونستغفره ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله له ولا وزير له ولا مشير له لا نزيم له ولا نزم له ولا منازم له ولا منازر له ولا مداني له ولا مقابل له لا مثل له ولا مثيل له ولا تمثيل له ولا مماثل له ولا نظر إزر ولد بلد جسد له ونشأ وأحسننا جميلنا وأجملنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا وأضحانا وأزكانا وأعلانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Allah tabarak wa ta'ala da kalami mubaraka sihisa khulus kaleshwa au daghi sarad janab rasulullah sallallahu alaihi wasallam da irshadatu mubarakun یو ارشاد مبارکہ او تلاوت شو اللہ تبارک و تعالی پدی آیات مبارکہ کی زمان او استان مطالبہ کی ددی خبر اسلام یو ضابط حیات تے اسلام د ژوند د تیرولو یو طریقه ده اسلام د ټول ژوند قانون دی نو دغه ټول اسلام منل سبب د کامیابی دی او خپل ټول بدن په اسلام کې دننه کول دا سبب د کامیابی دی
عزتمندو دو خبرې دي. یو خبره دا ده چې د انسان د شپږ ټوټه بدن دی، سکم و زیات او اکثر د شپږ ټوټه بدن دی. دا شپږ ټوټه بدن د نوک نه والا د سر د سوکې پورې د الله او د الله د حبیب تابعدار دی. چرته داسې نه او سپکې د الله د حبیب تابعداري او سپکې د غیرو تابعداري د غیرو په طریقو باندې رواني. عزتمندو دا سبب د ناکامۍ دی. الله رب العالمین زما او ستانا مطالبه د پورا بدن کوي چې پورا بدن به د اسلام مطابق استعمالي. یو دویمه خبره عزتمندو مسلمانانو حاضرینو هغه دا ده چې څنګه دا ټول بدن په اسلام کې دننه کول دا ضروری دی او اسلام په تمام بدن باندې نافذول دا ډېر ضروری کار دی. دغه رنګي عزتمندو ټول اسلام منل، ټول اسلام ادا کول، د ټول اسلام کارونه ادا کول دا هم ضروری دي. ځکه الله رب العالمین زما او ستانه مطالبه کوي او الہ العالمین غواړي دا چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. اے د ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه، اسلام کې ټول پټول باندې دننه شی یو باندې دا چې د اسلام مطابق والا تمام زندگی جوړه کوي، غم خادي جوړه کوي. د اسلام مطابق خپل جامه او خپل سر او خپل مخ او خپل خپې او دارنګي خپل جامه او لباس دا ټول د اسلام مطابق جوړ کوي. او بیا کله کله شیطان خپل کار کوي. شیطان انسان ته اسلامی شکل، اسلامی جامه، اسلامی سر، اسلامی مخ هغه بد ښکاره کی، اسلامی پنسه بد ښکاره کی. الہ العالمین ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ګوره شیطان په قدم پسې لاړ شي. د شیطان د قدمونو تابعداري مکوئ. او وجه ذکر کوي الله رب العالمین چې انه لکم عدو مبین، شیطان ستاسو ښکارا دشمن دی. او د دشمن خلق منی کنه نه منی. الله رب العالمین علت او سبب بیان کړ چې ګوره شیطان ستاسو دشمن دی، نو چرته د په قدمونو پسې لا نرشي. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان په خپل جهنمی دی، نو هغه خپل ډلم دی ترابلی چې دا اور طرف ته لاړ شي، خپل تابعدار خپل ځان سره ملګری په اور کې سیوا کوي، په اور کې زیاتای. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو یو خبره دادا چې د اسلام مطابق خپل وضع قطع، د اسلام مطابق خپل بدن، د اسلام مطابق خپل جامه دا انتهایی ضروری ده چې سړی ځان د اسلام مطابق کی. دویمه خبره آیات مبارکه کې مختصر وایو، هغه دا د عزتمندو
چې ټول اسلام منل ضروری دي د اسلام چې څومره کارونه دي دا ټول به مني د سندا چې ته په جمعات کې مسلمانې خو په بازار کې مسلمان ني په جمعات کې مسلمانې خو په غم کې مسلمان نه په جمعات کې مسلمانې خو په خادۍ کې د کارونه د مسلمانانو نه دي په جمعات کې مسلمانې خو په مقبره کې مسلمان نه الته د کارونه د بل چا دي الته د کارونه د غیر اسلام دي په دې بنیاد باندې عزتمندو نه 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 داس نه دا الہ العالمین فرمای یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی